یو ښځه چې زما عزتمندو د خاوند د اجازت نه بغیر خاوند یې کار له لاړو دا ځوانه چې کوم دی د کور نه راووتله او بازار کې ګرځي چې خاوند خو مې کاروبار له تلی او خو به ماښام مازدیګر راځي ټایمونه ټایم ټیبل یې جوړ کړی وي دې ټایم ته مې خاوند راځي او دې ټایم کې ځي او دا د دې کوره ووتله نو زما عزتمندو تر کومه پورې دا واپس کور ته راغلی نه په دې باندې د الله لعنت په دې باندې الله لعنت او کومه پرهیزګاره ځکه خو موږ ته وایي خوار پړکه د کوره ورکه دیوال سورکه او چمپرکه داسې ښځه مه کوئ داسې ښځه مه کوئ کومه ښځه د خپل خاوند په اتباع کې فرمانبردارۍ کې په کور کې ناسته ده یو قدم یو سا باندې دته د احرام اجر او ثواب ملاویږي چې دا په احرام کې ناسته ده کومه ښځه د خپل خاوند زما عزتمندو امانت کې خیانت نه کوي دې سترګو باندې به زه خپلې ښځې ته ګورم چاته به ګورو چا چې بیبیانې کړي هغې ته ویم خپلې بیبیانو ته به پې ګورو په دې سترګو باندې که خپلې بیبي نه ماسیوا دي بل ښځې ته وکته نامحرمه دا تا خپلې ښځې سره خیانت وکړو او د قیامت په ورځ به د دې پاک دامنې بیبي مخامخ به دې الله شرمنده او رسوا کړي یا ستا بیبي ستا نه پټ چې کوم دی ستا په امانت کې خیانت وکړو دا بیبي ستا امانت دی دې ته به ته ګوري دې ته به بل څوک نه ګوري د دې آواز به تا اوري د ده بدن اعضاګانې به صرف چې کوم دی ته ګوري دا به ځان تا ته ښایسته کوي دا به خوشبو تا ته لګوي په کور کې به چې کوم دی خاوند غریب راشي دومره پواړه به ګرځي پېښ وي جاخه یخته به یې نیولي بدبو به ترې روانوي کور به ګنده پندوي ماشومان به ګنده پندوي او چې کله چېرته روانوي خوشبو به ولګوي پاکه صفا ځان به داسې ښایسته کړي ځان به داسې ښایسته کړي چې خاوند یې کور ته راشي چې وګوري او چې ته پردۍ ښځه راغلې داسې به ځان زما عزتمندو بدل کړي دا ګورې جهنمي ښځه ده ښځه به صرف خپل خاوند ته ځان ښایسته کوي په دې خبره ورسېدې او کومه ښځه د خپل خاوند په فرمانبردارۍ کې ناسته ده د خاوند عزت خیال ساتي د خاوند د آدابو خیال ساتي د خاوند فرمانبرداره ده زما عزتمندو دې ته روزانه دې ښځې ته د دې خاوند په کور کې روزانه 36 کروڑ کاله د عبادت اجر او ثواب روزانه په عملنامه کې لیکلی نو د زنانو ته مې واورئ هغه شین چت والا درته ګوري هغه الله ان ربک لبالمرصاد په مورچه کې ناست درته ګوري ذره ذره الله ته معلومه ده شپه الله راولي ورځ الله راولي په توره شپه کې تور کاڼي باندې تور میږې روان وي د هغې زړه نه الله خبر دی د هغې د خپو نه الله خبر دی خپو سره چې کومې لارې جوړېږي هغه لارې الله ګوري الله پاک فرمایي چې شارګ نه زه تاسو ته زیات نږدې ما شارګ نه زیات نږدې ما هغه الله نه ویریږئ خاوندانو سره چې کوم دی جبه مه کوه د خاوندانو د اجازت نه بغیر د کوره مه وځه د خاوند شی بې اجازته مه استعمالوه د خاوند د غریبۍ نه غلطه فایده مه اله خاوند له دک او فریاد او تکلیف مه ورکوه هغه هم زنانه وي په کور کې به بچی مړ پروت او خاوند چې به راغی زما عزتمندو هغه بچي باندې به څادر اچولی و چې خاوند مې ستړی ستومانه راغلی دی هسې نه چې کوم دی فورا ورته وویمه ستړی ستومانه دی کور ته خلک څه دپاره ځي څه دپاره ځي دمې دپاره ځي سکون دپاره ځي خوشحالۍ دپاره ځي او بعضې غریبانان خو چې کور ته راشي نور هم په غم اخته شي وایي بار دومره نه هم ستړی شوی چې دا کور کې څومره ستړی شو په دې کور کې چې کوم دی په کم فریاد باندې نو زما عزتمندو هغې باندې به پرده اچولې وه او خاوند به تپوس وکړو څه خبره خو نشته نه هېڅ خبره نشته هېڅ خبره نشته خیر خیرت بچی مې بیمار و څنګه دی ښه دی ماشاءالله مخکې نه ټیک دی مخکې نه ټیک دی تربیت یافته زنانه وي مخکې نه ډېر صحتمند شوی ډېر ښه شوی دې خبره ورسېد زما عزتمندو دومره حده پورې چې خپلې ښځې سره به صحبت هم وکړو انسان چې پریشان هغې روټۍ ته زړه نه کېږي نو دا خو لا پرېږده صحبت به یې وکړو خپل ضرورت به یې پوره کړو خبرې اترې ګپ شپ به م ولګېدو شپه به م سکون کې تېره شوه سهار به ورته زما عزتمندو بیبي ویلې چې هغه بچی دې وفات شوی الله په ایمان وایه داسې زنانه به جنت ته نه ځي داسې زنانو عزتونه به خپې نه چپوي داسې زنانه له به دا دنیا الله دې خپله نه راولي داسې زنانه د زړه ارمانونه به الله نه پوره کوي چې کومه زنانه د خپل خاوند زړه ارمان پوره کوي خپل خاوند ته دوک نه ورکوي په ده تکلیف وي سخت وي خاوند مزاج ته ګوري ښځې به کور ته به خاوند رالی اهلا وسهلا مرحبا خاوند ته وایي اهلا بار دماکي کېږي قدم په قدم اسکیډنټونه دي قدم په قدم زما عزتمندو ګولۍ راله ولګېدو مړ شو خبره ختم تاله خاوند الله ژوندی جاړ کور ته راوستو شکر وباسه شکر چې زه شکر دی چې په دې حال په دې زمانه کې الله زما خاوند زما بچی زما رور روغ او صحتمند او تازه او صحیح سالم چې کوم دی کور ته راوست
نو دا ټولې خبرې په ایمان وي موږ کې شته موږ زنا نه خوښو موږ نکاح خوښو څه خوښو نن زما عزتمندو وګورئ زنا هم ده که نکاح هم ده الله دې موږ او تاسو د دې پټو پټو ګناهونو نه خبرې چې دا غیر چاپیره کم کم ګناهونه شروع دي کم زما عزتمندو عملونه شروع دي نو نکاح به هم کوو انشاءالله او نکاح به اسانه و چې چاله دې د زړه ټوکړه ورکړه که نه دی ورته مه وایه چې دا مې وکړو دا مې وکړو دا ورته ضروره ما دله د زړه غوښې درکړي چې څومره دې د وسه کېږي ورلوي که قسم بالله نیم دین په نکاح سره وستا کمپلیټ شو نیم دین حدیث کې پیغمبر اسلام فرمایي تا نکاح وکړه ستا نیم دین کمپلیټ شو او دا باقی دین د پاره تقوا او پرهیزګاري اختیار کړه ودونه وکړئ زما محترمو چا چې واده وکړو د دې به اولادي د چا چې اولادي زما عزتمندو ډېر وخته پورې به د نوم وي دا وفات شي او د دې بچې په دنیا کې وي او داسې روان هلکه دا ماشوم څوک دی پلانکې دی الله وبخي دا د هغې زوی تا ته دعا وکړي خیال دی